نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده ډیره زیاته مجربه او ډیره زیاته عظیم شانه وظیفه ده. محترم مسلمانانو خویندو ورونو، د چا کو دومره حاجتونه وي چې دا پوره کیږي نه، انسان داسې و چې لکه زما د حاجت بالکل ناممکن دی، یا یو داسې مشکل چې دغه مشکل د حل کیږي نه، یا د هر طرف نه دا مایوسه شي تمام ډاکټران ورته ووایي چې ستا علاج دا نه کیږي، یا دغه رنګې صحت خراب دی. د روغ صحت دپاره، د پرسکونه زندګۍ دپاره، د خوشحاله ژوند دپاره او د ښو ډیرو پیسو دپاره، دغه رنګې د رزق دپاره، د محبت دپاره او دې سره سره محترمو د رشتې دپاره تاسو د بسم الله الرحمن الرحیم دا ختم تاسو په ژوند کې یو پیره هماهه وکئ. انشاءالله عزیز چې الله پاک څومره فایدې تاسو له درکوي، الله پاک څومره برکتونه تاسو له درکوي، الله پاک څومره معجزې تاسو ته ښایي، ناشنا خبره ده. محترمو حیران بشئ. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایقه نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده هغه د بسم الله الرحمن الرحیم ډیره ناشنا او ډیره عجیبه وظیفه ده. یا الله پاک څومره هلکه دا وظیفه کوي د هغوی تمام حاجات دا پوره کړي، د هغوی تمام مشکلات ختم کړي، هغوی د اسپتالو نه وساتي، هغوی د ګمبیر او د خراب حالت نه وساتي. یا الله پاک پرسکونه بهترینه زندګي ولې ورکړي. محترم مسلمانانو خویندو ورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د بسم الله الرحمن الرحیم ډیر ناشنا او ډیر عجیبه ختم دی. انشاءالله العزیز ستاسو حاجت دا به لازمن قبلیږي، ستاسو مشکل دا به لازمن محترمو دا به ختمیږي. دغه رنګ محترمو د بیماری حوالې سره که څوک بیمار وي د هغې لپاره دا وظیفه کوي. انشاءالله العزیز مکمل ګارنټي در کوم چې الله پاک به ستاسو هر قسمه حاجت پوره کوي، هر قسمه بیماری دا به الله پاک ستاسو ختموي. بس لږ د زړه په صدق باندې، لږ په توجه باندې، لږ په اطمینان باندې دا وظیفه وکوئ. انشاءالله العزیز ګارنټي زمانه والی. او فرمایي چې کم سړی زر زر دعاګانې کوي نو الله پاک نه قبلوي. کم سړی زر زر وظیفه کوي که نه او زر زر کوي په انتظار ناست نه قبلوي الله پاک. هغه چا دعا هغه چا وظیفه الله پاک قبلوي چې کوم څوک د زړه په سکون باندې، په اطمینان باندې ښه پر سکونه طریقې سره او د ښه پر امید دی وظیفه یې وکړله، دعا یې وکړله او بالکل دا په امید کې دی، مایوسه نه دی. الله پاک بوله لازمن محترمو دا به حصه کوي. نو راځئ چې زه خپلې وظیفې طرف ته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د بسم الله الرحمن الرحیم ده. محترم مسلمانانو د هغې شرطونه داسې دي چې تاسو به د قرآن مجید تلاوت دا به ډیلی کوئ. روزانه به یوه سپاره وایئ، کو سپاره روزانه نشي ویلی نیمه سپاره وایئ، نیمه نشي ویلی پاو سبق روزانه به خامخا، مطلب 2 پاڼې دا به روزانه خامخا وی. دویمه خبره سره دا چې تاسو به 15 وخته مونځ کوئ، د مونځ پابندي لازمي. ورسره محترمو د ګناهونو نه مکمل پرهیز دا شروع کړئ. انشاءالله العزیز وظیفه وکړئ، ګارنټي زه در کوم چې ستاسو هر کار به کېږي. وظیفې ترتیب او طریقه کار به داسې وي، لومړی ځان ښه پوه کړئ وظیفې باندې. ښه تاسو به 12,000 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم دا وایئ، خو په دې طریقې باندې هسې نه په خپله طریقه باندې شروع کړئ او ناست یې او بس قصه پوره کړئ، بس بیا وایئ چې هلک کار یې ونه کړو. په دې ترتیب باندې ته بسم الله الرحمن الرحیم ووایه. انشاءالله العزیز تماشه کوه چې قبلیږي به. ستاسو وظیفه به وي 12 ورځې او 12 ورځې وظیفه چې کومه ده 12,000 پیرې به کې بسم الله الرحمن الرحیم وي. په لومړۍ ورځ باندې 1000 پیرې، په دویمه ورځ 1000 پیرې، په دریمه 1000 پیرې او مکمل طریقه کار ته هیمه، په څلورمه 1000 پیرې، پنځمه 1000 پیرې او دغه رنګې 12مه باندې 1000 پیرې. په ترتیب او طریقه کار به داسې وي تاسو به په لومړۍ ورځ باندې
درود شریف د ووایه درود ابراهیم به 14 پیرې ووایه او بیا به د هغې نه بعد تاسو بسم الله الرحمن الرحیم 1000 پیرې ووایه چې کله تاسو بسم الله الرحمن الرحیم 1000 پیرې وویلې بیا به د هغې نه بعد خپله دعا دا به وکړي خپل حاجت دا به الله پاک ته پیش کړي خپل حاجت د الله پاک ته پیش کړو خپله جړه فریاد د الله پاک ته وکړو نو دغه رنګې په دویمه ورځ به بیا 1000 پیرې وي خو مخکې وروسته به د 14 پیرې درود شریف وي بیا به د هغې نه بعد خپله جړه خپله فریاد خپل حاجت یا مشکل دا به الله پاک ته پیش کړي دغه رنګه محترمه په درېیمه ورځ په څلورمه پنځمه شپږمه اوومه اتمه نهمه لسمه یولسمه دولسمه انشاءالله العزیز چې 12مه ورځ راځي د هغې نه مخکې به ستاسو حاجت دا پوره وي او طریقه کار به داسې وي چې تاسو د سهار نه واله ماښام پورې یا د ماښام نه واله د سهار پورې مکمل شپه ورځ به تاسو سره وي په دې کې تاسو دا وظیفه دا پوره کولی شئ څه سهار کې ووایه څه مازدیګر ووایه څه ماښام ووایه څه ماوستن ووایه په انتهایي توجه سره اطمینان سره انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسم حاجت پوره کوي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته